حیثیت په دې کې لاندې دی، بس ځان ته وګورئ چې په دې غم کې ستاسو تپوس څوک نه کوي، نو دا ستاسو حیثیت دی په دې بل کې. سر یو طرف ته اپریشن دی، بل طرف ته د قدرت دا فیصله ده، څه ګڼئ پښتانه دواړه طرف ته ګیر. مسله دا ده چې زه ما خو تاسو ته ووایي که نه چې په دې بل کې زموږ دا حیثیت دی چې د پردو جنګونو ښکار دی زموږ وطن 50 کاله وشو، وایي دلته شریعت راولو طالبان یې راوستي دي، حالانکې زموږ خو ټول ژوند د شریعت دی په بنیل کې. زموږ په وطن کې زموږ وطن روانۍ د پردو ملکونو لپاره د روس او د امریکې او د چین د مفاداتو جنګ دی زموږ په خاوره، زموږ کور د جنګ میدان دی، موږ پکې وجنې مسلمانانو قتل عام روان دی، د پښتنو مسلمانانو قتل عام د یهودو د سوارا او د امریکې او د چین لپاره د هغوی د مفاداتو لپاره زموږ کور چې کنه دا د جنګ میدان دی. بیا چې دا فتره باندې اسماني راغلی نو وګورئ چې چا هم تپوس وکړو تر اوسه پورې تاسو له څوک راغلی، تاسو هم په پنډونو اټونه ورکړي دي، بلا خلک هم ممبران کړی دی، څوک د صوبایي څوک د قومي څوک پکې وزیران دي، څوک راغلی تاسو له تر اوسه. دا خو د دوایانو او ډوډۍ خبره نه ده، دلته کلي روان شوي دي، کلي دا کلي به آبادول غواړي، دا خو داسې نه ده. په دې دپاره زه تاسو ته دا وایم چې پښتنو خدای ته وګورئ یو شی، که هره جنډه ولګوئ که نه خو چې تر څو پښتانه شوي نه تاسو نه مني، که قرآنونه ورته وکړئ که نه خو تاسو نه مني، هله به مني چې یو شی او خدای ته وګورئ یو شی پاټۍ خپلې کوي خو پښتانه شئ د خپل ځان تپوس وکړئ په دې باندې. دا ستاسو